أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا کتاب دے لا ریب فيه هیڅ شک نشته په دې کې هدى للمتقين هدایت کون کې دے د پاره د متقیانو. ذالک اسم اشاره ده او په دې کې اشاره ده ما نزل و ما سينزل دیتا هغه چې مخکې نازل شوی دی او هغه آیاتونه هغه سورتونه چې وروستو نازلېږي. ذالک الکتاب مخکې چې کوم نازل شوي دي یا وروستو کوم آیاتونه او سورتونه نازلېږي نو الکتاب دغه کتاب دی چې په هغې کې څه شک نشته. اوس ذالک چې دی دا د بعید دپاره راځي د لرې دپاره. هذا اسم اشاره ده نو دا د نږدې دپاره راځي. دا ذاکه بیا د متوسط دپاره چې نه ډېر لرې نه ډېر نږدې د هغې دپاره ذاک راځي. او ذالکه اسم اشاره ده خو د لرې دپاره استعمالېږي. هغه یو دا دی یو هغه دی هغه. نو ذالکه د بعید دپاره استعمالېږي. نو دلته خو دا کتاب چې دی قرآن پاک دا خو نږدې دی د دې قاري مخې ته پروت دی. نو دې ته د بعید اسم اشاره دا ولې استعمال کړې ده؟ نو د هغې جواب دا دی چې دا بعید چې دی دا په دوه قسمه دی. یو هغه دی چې په مکان یا زمانه کې لري، دویم هغه دی چې په مرتبه کې لري، یعنې د انسانانو د مقابلې نه چې کوم دی هغه لري پورته وي، دې ته بعد رتبي وي. نو دلته دا قسم مراد دی چې دا هغه لوی مرتبې والا کتاب چې دی نو هغه دا دی ذالک الکتاب لا ریب فیه چې په هغې کې هېڅ شک نشته. نو ذالکه کې اشاره شوه هغه آیاتونو هغه سورتونو ته چې مخکې نازل شوي دي یا وروستو نازلېږي. او بعضې وایي چې دا دې کې اشاره ده تورات او انجیل ته چې په تورات او انجیل کې د دې کتاب تذکره شوې وه. نو دلته وی چې ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی چې مخکې په تورات او په انجیل کې د دې تذکره شوې ده، دا کامل کتاب دی. یا اشاره ده هغه څه ته چې وعده کړې ده د هغې الله پاکه انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، یقینا موږ نازله په تا باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ثقیل کتاب او قول د هغې نه مراد دا قرآن دی. او فراوي چې الله تعالی وعده کړې وه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې داسې کتاب درله درکومه چې هغه اوبه نشي ورانولی او زړیږي به نه. نو د سورت بقرې نه چې مخکې کوم سورتونه نازل شو نو دلته یې وفرمایل چې هذا ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی موږ چې تا سره وعده کړې وه. اوس کتاب چې دی دا په دې قرآن کې 319 پیرې راغلی دی او د دې ماده چې دی نو دا 219 کرته هغه قرآن کې راغلی ده. بیا دا په مختلف معنو باندې استعمالېږي. کتاب ذالک الکتاب کتاب په معنا د فرض کولو سره هم راځي قرآن کې. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا لمونځ چې دی دا په مؤمنانو باندې فرض شوی دی وخت په وخت. کتاب نه مراد چې کوم دی هغه فرض کړی شوی دی. او په معنا د حجت او د دلیل سره هم راځي دا کتاب. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، راوړئ خپل کتاب کې چې تاسو رښتینی یې. په معنا د مقررې نیټې هم راځي لکه کتابا مؤجله لکل اجل کتاب. عقد کتابت ته هم وایي، یعنې د غلام سره چې سړی لیکلي وکړي او ورته ووایي چې ماله دومره مال راوړه او ته آزاد یې، نو دې ته هم وایي والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهما. هغه کسان چې هغو عقد کتابت لټوي د خپلو غلامانو سره نو فکاتبوهم د هغو سره د عقد کتابت وکړئ، یعنې د هغو سره لیکلي وکړئ. مجموع ته هم وایي چې جمع شوی لکه کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، کتاب دی چې موږ نازل کړلی تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک دی یعنې راجمع کړی شوی کتاب دی دا او مبارک دی د دې دپاره چې دا خلق د دې په آیاتونو کې سوچ وکړي. په معنا د کتابت سره هم راځي د لیکلو سره لکه وکل
شیء احصیناه کتابا هر شی موږ راګیر کړی په لیکلو کې کتابا دلته په معنا د لیکلو سره عمل نامې ته هم وایي ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا ورځ د قیامت به موږ د دوی دپاره عمل نامه راوباسو چې د هغې سره به دوی میلاو شي عمل نامه به خوره وره او کتاب په معنا د محفوظ سره هم راغلی دی لکه فی کتاب مکنونه په هغه لوح محفوظ کې دی چې پټ دی او حکم شرعي په معنا باندې هم دا کتاب راځي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله او اولو الارحام خاوندان د رشتهدارۍ هغه بعضې مستحق دي حقدار دي د بعض نور نه فی کتاب الله یعنی په حکم شرعي کې د الله پاک کوم د شرع حکم دی او په معنا د لیږلی شوي خط سره هم راځي لکه انی القی الی کتاب کریم یقینا ما ته راغورځولی شوی دی یو خطه چې هغه عزتمند دی دا سلیمان اسلام وي او په معنا د مقرر رزق او عمر سره هم راځي اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا کسان چې کوم دی دوی ته به ورسي د هغو حصه د کتاب نه مطلب د مقرر رزق او د عمر نه په معنا د عدت د زنانه او د عدت سره هم راځي لکه حتی یبلغ الکتاب اجله تر دې چې کتاب چې دی هغه خپل نیټې ته ورسي یعنی هغه عدت چې دی هغه خپل حد ته ورسي عدت یې پوره شي نو هله بیا د بل چا سره نکاح کوي اوس قرآن چې کوم دی نمونه چې دي هغه د شپېتو نه په بره دي نو دلته د قرآن په صفت کې کتاب راوړه ځکه چې کتاب د دې اصل نوم دی نو دلته دا ذکر کړی لا ریب فیه ذلک الکتاب دغه کتاب چې دی چې د هغې وعده شوی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا سره نو هغه دغه کتاب دی لا ریب فیه چې په هغه کې شک نشته ریب چې دی دا په قرآن کې 15 کرته راغلی دی او ماده د دې 38 کرته ریب په لغت کې مبالغې فی شک ته وایي چې په شک کې ډېره مبالغه وي دوی معنی شک سره د تهمت نه چې تهمت پکې هم شک هم کوي او په بل چا باندې هغه تهمت هم لګوي او درېیمه معنی د دې شک ته سره د پریشانتیا او حیرانتیا نه چې نفس کوم دی حیران او پریشان یې پکې نو دلته وایي چې لا ریب فیه په دې قرآن کې هیڅ شک نشته نو قرآن کې خلقو شک کړلی بلکې په دې صورت کې لږ وروسته راځي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورة من مثله چې تاسو په شک کې دا کتاب چې نازل کړی په خپل بنده باندې نو راوړئ یو صورت د دې په شانتې نو خلقو خو شک کو اکثرو خلقو په دې قرآن باندې ایمان نه راوړل لکه سورت رعد کې چې وایي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اکثر خلق ایمان نه راوړي نو د دې څه معنی ده نو د دې یو جواب دا دی چې امام رازي رحمت الله علیه وایي چې دا خبر دی لا ریب فیه په دې کې شک نشته خو دا په معنا د انشاء سره دی د امر سره د نهي سره لا ترتابوا فیه لا ریب فیه من لا ترتابوا فیه خلقو په دې کې شک مکوئ دویمه جواب چې ادا کړل چې لا ریب کې معنا ادعای ده الیس ریبهم بریبنا د دوی دا ریب او دا شک چې دی دا څه شک نه دی ځکه که سړی په دې کې سوچ وکړي په دې قرآن کې نو د دې صدق او حقانیت هغه معلومیږي په هغې باندې ډېر شی دلایل موجود دي شک د دې سړي په خپله ظاهره کېږي شک خو په هغه شي کېږي چې هغه د خپل ځان نه دفاع نشي کولی او شبهات چې کوم په هغه باندې واردېږي هغه نشي ظاهره کولی قرآن کریم چې دی هغه خو د خلقو شبهات هغه ظاهره کوي ختموي نو په دې کې شک نشته او بل جواب چې ادا کړل لا ریب فیه بانه هدن په دې کې شک نشته چې دا قرآن چې دی دا هدایت دی په دې خبره کې شک نشته چې دا قرآن هدایت دی یا ښه تفسیر دا دی چې لا ریب فیه انه من رب العالمین ای فی کونه منزلا من الله تعالی نشته د شک په دې کې چې دا د الله پاک کلام دی د رب العالمین د طرف نه نازل شوی دی دا ښه معنی ده نو په دې کې څه شک نشي دا کتاب چې دی دا نازل شوی دی د خدای د طرف نه او که تاسو په دې کې شک کوئ لکه وروسته چې وایي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا که شک کوئ نو راوړئ که نه د دې مثل پیش کړئ یو صورت د دې په شانتې پیش کړئ نشي پیش کولی بل ځای کې الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا نازلول د دې کتاب د رب العالمین د طرف نه دی ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک دا خلق وایي دا د ځانه جوړ کړی دی بلکې دا خو حق دی او ستا د رب د طرف نه دی او بل ځای سورت یونس کې وایي وتفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا تفصیل د کتاب دی په دې کې څه شک نشته د رب العالمین د طرف نه دی نو لا ریب فیه په دې کې هیڅ شک نشته
او هدى للمتقین دا هدایت دی د پاره د متقینو. اوس دا هدى للمتقین چې دی دا خبر دی، ذالک الکتاب دا مبتدا ده، دا خبر چې دی دا حمل کیږي په دې مبتدا باندې. نو دلته دا حمل صحیح نه دی ځکه چې د دې معنی نه صحیح کیږي. د دې معنی دا د لفظي چې ذالک الکتاب دا کتاب چې دی هدن هدایت کول دی للمتقین د متقین لپاره، دا معنی صحیح نه ده. د دې دا معنی صحیح ده هادی للمتقین یا هادی للمتقین، د هدایت کوونکی دی د پاره د متقینو هدایت کوونکی. نو دا لفظ خطا دی، نو دا د الله پاک کتاب کې غلطي نشته. خو دلته دا حمل چې کوم دی مبالغتن دی، زید عدل، زید چې کوم دی هغه عدل دی، انصاف کول دی. نو زید عدل او انصاف کول نه دی بلکې زید چې دی هغه عدل کوونکی دی، عدل کوونکی. خو د مبالغې لپاره دا ویل دي لکه چې دا زید چې دی دا سراسر د خپونه تر سره پورې ټول عدل او انصافي. نو دلته دا قرآن چې دی دا د اول نه تر اخره پورې داسې دی لکه چې هدایت کوي، هدایت کوي. نو ځکه ورته هدى للمتقین ویل دی. اوس بیا دا تخصیص په متقینو پورې ولې کړل چې دا هدایت کوونکی دی د پاره متقینو، ځکه بل ځای کې راغلی چې هدى للناس خلقو ته هدایت کوونکی دی، هدى للعالمین عالمینو ته هدایت کوونکی دی. نو دلته د متقینو پورې دا هدایت ولې خاص کړل دی؟ نو د هغې جواب دا دی چې فایده یې هم دقه متقیان اخیستی شي، هغه کسان چې تقوادار دي هغو ته فایده اخیستی شي، بل څوک د دې نه فایده نشي اخیستی. نو هغو پورې ځکه خاص دی که نه. قرآن هدایت د هر چا دپاره دی، د ټولو خلقو دپاره دی، خو نور خلق د هغې نه هدایت نشي اخیستی، فایده ترې نشي اخیستی. دا متقیان چې دي هغو ته فایده اخیستی شي. لکه بل ځای کې چې راځي چې ولا یزید الظالمین الا خساره، دا قرآن نه زیاتې کوي ظالمان مګر په خساره کې. نو ظالمان چې دی هغو نه مني، نو د هغو هغه تاوان ښه سیوا کېږي. کوم چې متقیان دي هغه یې مني، نو هغو فایده سیوا کېږي. لکه د دې قرآن مثال د باران دی، باران چې وشي په باغ باندې نو ګلونه سیوا کوي، چې په ډیران باندې وورېږي نو بیا بدبوی سیوا کوي. نو دا نقصان د دې باران نه دی، نقصان خو د دې ډیران دی. دقه شانتې د دې ظالمانو نقصان دی چې هغو د دې نه فایده نشي اخیستی. هدى للمتقین دا کتاب چې دی دا هدایت دی د پاره د متقیانو. اوس متقی څه ته وایي؟ د دې معنا څه ده او د تقوا څه درجات دي؟ دا څو درجات دي؟ نو دغه به انشاءالله سبا درس کې بیا وایو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا